قدم خپ همت باندې ځان پکړو قربان په جمعیت باندې فخر مو پسد سالا محنت باندې ځان پکړو قربان په جمعیت باندې اخلو قدم خپ همت باندې ځان پکړو قربان په جمعیت باندې فخر مو پسد سالا محنت باندې ځان پکړو قربان په جمعیت باندې مونږ د شیخ الهند مو د جویای پیشاور د مجلس عاملی اجلاس په بډابیر کې د حاجی صفت الله خان پر اشګه کې منعقد شو. دی اجلاس کې د ضلعي قایدینو سره صوبایي قایدینو په خصوصي توګه شرکت وکړو. دی اجلاس کې د راروان بدیاتي الیکشن او د لانګ مارچ په حواله خبرې اترې وشوې. مقررینو د حکومت په پالیسیانو باندې ټکونه وکړل او وی چې د خلکو د مشکلاتو حل صرف او صرف د جیوی سره دی. دا د جمعیت الاسلام د ضلع پېښور د عمومي اجلاس د دې اجلاس غرض دا و چې کوم بلدیاتي انتخابات را روان دي د هغې انتخاباتو د تیارۍ په حواله باندې د جنرال الیکشن په حواله باندې او چې کوم 26 تاریخ باندې د مارچ په میاشت کې زموږ یو مارچ د اسلام آباد طرف ته د هغې د تیارو په حواله باندې دا پروګرام د ضلع پېښور چې کوم زموږ د مختلف پیکیز نه راغلي د عمومي ارکانو د هغوی سره زموږ په دې نشست دی او هغوی ته د صوبایي جماعت او د ضلعي جماعت هدایات هغه ملو شول او انشاءالله العزیز ډېر زر به په دې KPK کې خاص کر په ضلع پېښور کې په هره موقع باندې د جمعیت الاسلام بول بالا. زموږ نن د حاجي صفت الله صاحب په حجره کې د عمومي اجلاس دا زموږ د دستور مطابق یو کاروي د جمعه چې هغه موږ د دې عمومي اجلاس د ضلعي والا هر شپږ میاشتې پس د مجلس کوي او که دا مجلس شپږ میاشتو کې دننه ونشي نو د ضلعي عامله کله هم تصور کېږي او هغې باندې دوباره بیا ضلع کې الیکشن کېږي. نو دا زموږ دستوري تقاضا ده. موږ دغه کوو دا میټینګ او نن زموږ چې کوم دا میټینګ دی د حاجي صفت الله په حجره کې د بډابې تاڼې سرخوا کې په ماشوګګر کې نو دا د هغې یو کړۍ ده او دې کې نن زموږ ایجنډا چې کومه ده او ایجنډا چې کومه وه نو هغه بلدیاتي انتخابات باندې غور کول او لانګ مارچ باندې خبرې اترې کول. نو دا زموږ تفصیلي خبرې وي چې زموږ په دې نن اجلاس کې وشوې. دا نن د زموږ جنرال کونسل اجلاس و. زموږ پارټۍ کې ورته مجلس عمومي ویلی شي نور پارټو کې ورته جنرال کونسل ویلی شي. دا د جنرال کونسل اجلاس زموږ شپږ میاشتې پس کېږي او دا په ټوله پارټۍ کې د ټول نه طاقتوره اداره عمده ده. دا چې څه فیصلې پاس کړي څه فیصلو منظوري دا ورکړي بیا دا لاګو کېږي پارټۍ کې. اوس بلدیاتي انتخابات لانګ مارچ په دې ټولو باندې په دې اجلاس کې غور خوض وشو او دې نه پس چې څه بیا د مرکز جمعیت علماء اسلام دی د صوبې زموږ تنظیم دی هغې چې څه هدایت رالیږي د هغه هدایاتو مطابق بیا به دا زموږ جنرال کونسل ارکان او ټول ضلع پېښور چې څومره کارکنان دي په هغې په حکم باندې او بیا کار کوي. څنګه چې تاسو ته پته ده نن زموږ دا کوم پروګرام چې وشو د دې مقاصد دا و چې آینده روان لاګ مارچ دی د حکومت خلاف کم حکومت بربریت چې روان دی مهنګايي روانه ده په دې ملک کې څه حالات روان دي او د هغې نه بعد تاسو ته پته ده بلدیاتي الیکشن را روان دی. بل دا عمومي اجلاس چې کوم وشو دا هر شپږ میاشتې بعد د ضلعې په سطح باندې کېږي. انشاءالله په دې کې داسې فیصلې وشوې او چې هغه به بیا مخکې صوبې ته وایي بیا به صوبه مرکز ته وایي په دې کې چې کوم دی بیا به دا خبره PDM ته هم ځي. انشاءالله مونږ د دې مقاصد دا دي خاص کر لانګ مارچ او بلدیات الیکشن. د جویای په دې اجلاس کې عمومي افغان په یو غنټه د کې شرکت وکړ. کیمرامین عثمان غني سره وجاز خان چمکني TV بډابیر.